پر احمد خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی د هر څه ناول خو زه ستاسو له ټولو شکریا ادا کوم چې را کومه مینه او کوم عزت تاسو ماله راکړو چې را کومه مینه او کوم عزت تاسو ماله راکړو او الله تعالی سوال وکړم چې د دې په بدل کې تاسو له هغه په پردو عزت وکړي. آمین. عزتمندو من نن چې تاسو راغونډ شوي یې نو دا د هغه باباګانو د دواړو د کلیزې په سلسله کې پروګرام دی. زه به یو ملګري ته سوال وکړم چې د پرس والا سره خواته کېږي نو چې راځه سویم چې دی ورته په اردو کې وایي ترجمه کوي دې ورته ځکه چې که تاسو نه کوئ به ما ته په اردو کې وایي او الله زما په اردو کې په تکلیف راټاټ نه یم. یو ملګري نن ته چې دې ته کېږي او دا خبره ورته دغه کوي. عزتمندو د کومو مشرانو د یاد او د کلیزې په سلسله کې چې موږ دلته راغونډ شوي یو نو دا هغه انسانان دي چې د چا نظر په 40 کاله او 50 کاله مخکې لګېده او داسې بدبخته ملک کې پیدا شوي چې نظر به 40 او 50 کاله مخکې ولګېد چې خبره به وکړه نو چا وایي دا د هندو ایجنټ دی او چا وایي دا د روس ایجنټ دی. تاسو د ورورو پښتو چې اواز به وکړو بیا دا د اسلام دشمن دی. نن دا د خلکو نه یو تپوس کوو او که چا کې باندې جواب دی راغی د نن نه 40 کاله مخکې چې ولي خان او باچا خان اواز وکړو چې د افغانستان کې چې دی دا جهاد نه دی دا فساد دی. ډېرو خلکو وویل خو نه ویې دا د هندوانو ایجنټان دي. ډېرو خلکو وویل دا د روس ایجنټان دي. داسې زورورم پکې وو چې دا د اسلام دشمنان دي. 40 کاله تېر شو او په لکونو کې پښتانه شهیدان شو د پښتنو وینې توی شوې نو بیا خلکو ته رایه شو چې یو سره د فساد کول غواړي نو چې د فساد ومني نو دوی دا تسلیموي چې هغه چا ورته هغه وخت کې فساد وي هغې صحیح خبره کوي. بله ورځ په وزیرستان کې یو جرنیل په خپله تقریر کې جرګې ته تقریر کوو هغې کې وی دونه زه دا مسلې نه حل کېږي د هغوی دا 40 کالو ګند دی دا چې کوم پاکو دا په وخته دي دا خدای بدبخته چې زما مشر به راته وایي چې ګند دی نو هغه چې خو دې لوړ راغېسته زه بیا هم په دې خوشحاله چې کم از کم نن خو دې پاک قضیه ودرېد که نه چې په کوم ځای باندې باچا خان بابا ولاړ و څه یې وکړي باچا خان وی تشدد نه
لکه چې تشدد د نفرت جوړېږي د عدم تشدد د مینه پیدا کېږي نو عدم تشدد نن ټوله دنیا د عدم تشدد خبره کوي او د عدم تشدد خبره نه کوي سکولونه یې جوړ کړو مطمئندو کې چې دا سکول جوړ کړو نو اول یې پکې خپل دواړه مشران زامن غني خان او ولي خان دا یې پکې اول داخل کړ چې قوم ته دا ووایي چې فرق نشته چې زما خپل بچي پکې سبق وایي نو تاسو خپل راولېږئ چې سبق پکې ووایي د تعلیم نن دنیا د تعلیم زور مني او پنې مني زه ځکه مونږ دا وایو ناره به تاسو اورېدلي چې رامونږ وایي چې باچاخاني په کار ده نو زه بلکل بلا خوف تردید دا خبره کوم چې که دغه ملک څوک خوشحاله لیدل غواړي که پاکستان څوک پرامن کتل غواړي نو د هغې صرف او صرف دا یوه لار ده چې دی به د باچا خان سیاست ته راځي چې د باچا خان سیاست ته رانه شي دی دغه ملک نه په مخکې بوتلی شي او نه په دغې ملک کې امن راځي نن خو لا تاسو چې راوې مقرر وې بنګاله او نو پاکستاني شنه په پاکستان ولې نشته یا خو یې خدای په دې چرته وایي یو چرته وایي هغه باندې پاتې شي نو پاکستان څه ته وایي ما چاته مې دې بدبخت وایي چې د مخ په پیړې په دې پیندو چرګو په لاسو چرګو کې تیرې شوې مو پیسې مې په چونونته او دې ماتینا ار پټي وشي اباجي پکې را پاسې دا باجو ما په ماشینونو کې د ګندلو ماشینو کې وې دوه پیسې ورکړې شي د وو یې راکوته دا مې په دوبۍ کې ماوي اوس دا امریکای دا په لبنان راغلی هغه خو ورس په خبره کوم هغه یو کزان سره سوچ وکړي د څونه وخت ستاسو باندې خويندې او ستاسو خلک نو ماشین کار کوي په ماشین کار نه کوي په ایمان وای نه کور خرچه په پوره کړو ولس ویر به روپیا خو پرې ده چې دی به په ویر به روپو نوې جایداد والي بیا هم تاسو یې نوې پاکستان نشته ما ته بل ورځ چا وی کپتان صاحب خو واده کړی وه چې زه به ډیمونه جوړوم او هغه یې پوره نه کړه ما ورته یې ښه ساته ما چې تقریب ورشم دې ښه ساته دی ته د دې موټر وی نه کوشه او د پېښور ښار ته ورننوځو داسې پې د جګړو دا روډ ونیسه که تا د 300 ډیمه مخکې ډاډ نه راځم چې څه جوړوم بیا زه تیار یم دغه اوس دا یو څو تاسو په دې باندې دا د جوړ کړل د حساب کمیشن وایلا او دې په باندې هغه وایم او تاسو په اساس ده په پاکستان کې کستا په پلان کې باندې په کومه ته غلو یو اساس پاکستان کې غل هغه دی چې د حکومت مخالف ساده هغه دی چې د خپل سیاست پریدي خپل دین او دنیا او هر څه پریدي او د لا شو د کپتان شاته ودرېږي وایي چې عمران خان زنده باد هغه پرې غني په څنګه ماته وایي چې تزرتاري په خور الزام لګي او هغه راتلی شي او هغه جي آی ټي ته مخامخ کېدی شي د عمران خان خور ولې جي آی ټي ته نشي مخامخ کېدی هغه وایي چې خبره کله وایي ما نیکه پیسې راکړي دي ټیک شو چې د نواز شریف زامنو وایي چې موږ له نیکه پیسې راکړي دي جي آی ټي ته مخامخ کول او که نه مخامخ کول ورته وي او که ویې نه وي چې مني ټریډ راته وښایي نو چې د نواز شریف بچي شي نو هغه خو به مني ټریډ کوي او چې د عمران خان کور شي هغې وایي نه هغې بس جرم یې وکړه دونه جرمانه کړه بس هغې ده پرې ظالمان یا هم هغه غلط کړي دي یا هم دا غلط نو که هغه غلط کړي هم پکار دي چې سمې کړي او که دا غلط کړي هم پکار دي چې سمې نو خو هغه کې دا وایم
تاسو هم ټولو کتلي نن سبا خپله زلمي زه خو پخپله په فیسبوک نه یم خو تاسو ټول په فیسبوک باندې یې چې کله به هم پښتونخوا ته عمران خان راغی نو ته به وایي دا سندیا په ملیشیا کې وتلي دي او په دوبۍ کې راځي دي او محله کې وی به که نه به یې دا کتلي وو که دا مونږ کتلي نن ورته ښکاره ستاسو په مخ کې ویم دا مې ورته وایي که په جنسو کې ویلي دي چې که ستا په پلار کې ایماني که نه نو راځه نن د ملک وزیر اعظمې ټولې تفتیشي ادارې چې هغه ستا اندر ټلویزیون ته راشه ټلویزیون ته به راشه چې د پلار لیکنه راته په میراث کې څه پاتې شوي دي په قرآن به لاس کې دولې قام ته به وښیم او د پلار لیکنه راته چې څه په میراث کې پاتې شوي دي په قرآن به لاس کې د قوم ته به وښیم یا چې اوس تاسو څه جایداد دی په قرآن به لاس کې د قوم ته به وښیم او په قرآن به لاس کې د قوم ته به وښیم که یو وخت اسیره مې پکې زیاته کړي نو خلک وایي جیل او دا زه ورته یم نه جیل مې نه کړم یو وخت اسیره زیاته کړي پانسي مې الزام کماو وی محله کبیر په دوبۍ او منځ کې محله پکې د باجي راووت فی ګناه چې څه به کېږي په کومو دوو پارټو چې بیا دا الزام دی لګوي چې دا غله دي دا رشوتخور دي دا ډاکوان دي هغه پارټۍ ته چې هر یو کس بله کله راشي او ده سره په پارټۍ کې شامل شي په ایمان وایي هغه بیا دې په رښته ګڼي او په دې ګڼي داسې نه ډایرکټلي ماشین ورسره دی قسم دی چې داسې بل هېچا سره نشي او دا چې ځان ته د احتساب کمیشنر وایي او دی ډېر کوچولي دې د ایمان تېر دی په دې عمران خان دغه هلیکاپټر کیس په نب کې شته او که نشته ولې ته تپوس نه کوي زموږ ستاسو سابقه وزیر اعلی چې و چا کنټینر ته خلکو یې ګډي کې هغه یې ګډې ته وانه یار دونه ټپې ما چې هوا تېزه واغې چوکو هغه باندې دغه بل کیسونه شته او که نشته د هغه نه څوک تپوس نه کوي دا په معلم جبه کې چې د اربونو روپو ځمکې د خدای په نامه خلکو له ورکړي دي په دوه پیسې په خلکو خرڅې کړي دي دې ته دغه غلا نه ښکاري نن د بي آر ټي خبره دي کوي زه خو ورته وایم چې یو کار وکړې شاباشنیز هم بي آر ټي کړې ده او تاسو هم بي آر ټي جوړوئ جوړه کړې خو یې نه ده اوله خو دا عجیبه خبره وه چې هغه بي آر ټي جوړولی ده ویې بیا دا جنګ راپسې خپله یې شروع کړه احتساب والے د یو کار چې څونه میلانه د لاهور بي آر ټي ده او څونه میلانه د پېښور بي آر ټي او بیا د قیمتونه د دواړو یو بل سره مقابله کړي چې هلته په هغې باندې څونه خرچه راغلې ده او دلته په دې باندې څونه خرچه راغلې ده هغه به خلکو ته پته ولګي چې څونه لوی خبر په دې بي آر ټي کې ولكن جاء روانا مون مختلفنا من الرجاسلي وغير مشهور شاعر سيد عبد المالك هغه ونه د میکلو د بابر په شهیدانو باندې چې کفن پترخ د سیاله میدان د زمو مرګي امراض او سر په دې کې د الله تعالی د زمو مرګي امراض هغه په دې منځ کې پټوي و یو ظلم نه دي زه کم یادوم نو موږ یو دغه وایو چې یو ظلم نه دی کم موږ یادوم یو حکومت د دنیا په تاریخ کې داسې نه دی راغلی چې هغه په یو کال کې درې بجو ته پیښ شي او چې درې بجو کې هغه ورځ پیښ کړي داسې
چې بجټ پیش کاوه موږ یو ټاکس نه لګو او په هغه ورځ د بجلی قیمت اوچت نو آیا چې د بجلی قیمت اوچت شو ته چې بازار کې څه سودا کې د هغې قیمت اوچتېږي هغې سره هم اوچتېږي لږ شاته تاسو تپوس وکړئ چې الو به څو دی نن ټماټر به څو دي نن پیاز به څو دي نن قسم دې سړی چې سوچ کړي دې بازار ته ورشي او سودا کوي نه په دې کم وخت کې چې خدای د دې غریب سړي ترې پاکستان کې جنس کوي تاسو کو کمانه ورته مقرر دي کومه زه مشکور یم د دې ځای د حکومت مشکور یم د دې ځای د حکومت چې زما خلکو له موقع ورکړه چې دلته راشي او خپلو بچو له رزق وګټي هغه خپل د جنت هسې وطن چې دی په هغې کې ورله څوک رزق نه ورکوي دلته یې ورله تدبیر ورکوي نو پکار دی چې په شریک یې مشکور هم شو او دا یو خواستوار یو کس ته کوم چې د دې ملک د حکومت او د قانون داسې احترام کوی چې پاکستان کو خیر هیڅوک هم نه نن یو ډېره لویه مسله چې حکومت ته فساد ده هغه چې هغه څه ته به مونږ ابایل وي او مونږ ټول ریتنه جهاد وکړو په دې سوچ چېرې دا عقیده د پښتون په سینه باندې فرنګي استعمار راښکلې ده او دا عقیده وانه چې دا پښتون را یو آخر دې کې کامیاب فاټا پاتې نه شوه هغه زېږېږي عزتمند او ژبه لوبه دا ده چې کله فاټا ختمه شوه نو هغه د فاټا قانون چې و هغه قانون ختم شو خو نوی قانون فاټا ته نه دی راغلی نن هلته کې چې کوم جیل کې دی په جیل کې پراته دي کوم ظالمان چې بار ګرځي هغه بار ګرځي ځکه چې یو قانون نشته چې د کوم قانون د لاندې د هغې فیصلې وشي هغه بله نه پرې راغی هغه وایي دا وایي چې ټول صوبایي اسمبلۍ کې وایي نمایندګي ورکړو اریان بشه یو د صوبایي اسمبلۍ سیټې چې دی که نه نو هغه درته ادمخیل نه شوي دی تاسو کوهاټ ته تللی دی کوهاټ نه کرکو مخوا تللی دی کرکو نه په بنو تللی دی بنو نه په لکي تللی دی لکي نه ډیرو ته ورغی او د بلوچستان پولې ته رسېدلی دی دا یو د صوبایي اسمبلۍ سیټ دی او چې بدل وره قومي هم دغه سیټ ده د صوبایي هم دغه حالانکې په ټول پاکستان یو قومي اسمبلۍ سیټ چې وي د هغې د لاندې 3 صوبایي اسمبلۍ سیټونه د باجوړ 2 قومي اسمبلۍ سیټونه هم هلته 3 صوبایي د کورنو یو ایجنسي داسې نشته چې هلته مناسب سیټونه ورکړي کوم چې په کار کې چې د نور پاکستان برابر راولي سیټونه مکه ورکړي چې کوم نور پاکستان ته ورکړي cuando Allah taala soal ko chokre para ka postan rahman سروي قال اخوان تعاون ويجبون بينا من فكره تكون بينا بدوام جنگ کې قسم دې کوي چې دې ټول چې پښتنو باندې دې ورته څه کوي تو پښتانه تاویم په ډېرو خلکو دا خبره بدله کی او که بچا بدله کی خدای دې رپړه پوچي دې د قرآن افغانستان نه د قرآن پاکستان تصور چې دې دالي ورته او بین مترقی افغانستان نو مترقی پاکستان سوچ دې دام کا اما کله دا به ورسره وایي چې بین قرآن پاکستان نه قرآن افغانستان هم ناممکن دی او بین مترقی پاکستان نه مترقی افغانستان هم ناممکن دی اوس خبره
تاسو هم په دې شي کې لیکل کې او دلیلو لوستي چې یو خبره روانه په افغانستان کې موږ سره چې کومه یاره د پاکستان سره هغه چې امریکا پاکستان او طالب کېږي دا درې په ضروري خبره کوي د افغانستان حکومت په پکې نشي تاسو ته په دې سپینګری ناست ډېرو په کلی جرګې مرکې کوي جرګه چې کوي نو دواړو خلیقه به وي او دواړو خلیقه به ني زه خو یریږم په دې چې په دې خبره اترو کې یو فریق شته او بل فریق نشته نو چې کوم فریق نشته سبا به څنګه هغه په دې پړ کې چې ته دې فیصله کوي جرګې را فیصله ومنه جرګې فیصله خو هغه لمني چې فریق شي ما خو سره هم داوي چې چین او روس دې په کار کې چې رامنځته شي رامنځته شي خو دې صرف سهولتکار نه شي دې ته پکې کېږي مملکت پاکستان دې هم کېږي مملکت افغانستان دې هم کېږي او طالبان دې هم سره کېږي دا دوه ملک دې ضامنان شي څنګه چې د پښتو په جرګه کې جرګه یو فیصله وکړي کوم فریق چې سبا د جرګې فیصله نه مني نو جرګه هغه بل فریق سره مرګي همدغه لوبه به دې چې افغانستان وعده وکړي او نه پوره کوي روس او چین دې ذمہواري چې دې کوي او پوره کوي دا ورور چې سړي ته راځي پاتې دی ونه هغه بیا خپل کلو ته وګورئ چې ورور پاتې دي ته پکې راځي افغانستان د مسلې د دې نو مخکې ګوره اول جهاد په طالب شو طالب نه القاعده شو او دا اوس په کې راځي نو دې چې شام کې سلوک کوي او سلوک یې وکړي نو هغه تاسو ټول د معلومي خدای مو په پښتنو راځي او دا قلوب دلته شروع کوي به خامخا به پیدا څنګه راځي بیا خو چې کوم حالات نن زموږ دي د دې حالات د کېدو خو بیا امکان نشته د تباه کېدو لا بیا هوش پکار دی دواړو ملکونو زموږ څلور ګاونډیان د پاکستان چین دی هندوستان دی افغانستان دی او ایران دی ٹھیک شو چین سره کوم هندوستان سره دښمنی ده او دښمنی نه ده افغانستان سره دښمنی ده او دښمنی نه ده ایران سره رواني دی او رواني نه دی نو چې یو انسان په کلی کې خپل خاوند کې یو کس سره روبلو درو سره رواني په ایمان وای هغه په کلی کې د حیا جون تیرولی شي علامون سره خو بلګو ورا واغشتا هندوستان کې سکانو له فقارو جوړې تاسو راځي د هندوستان سکانو له فقارو جوړېږي او د افغانستان پښتنو ته به جال یو اوسپنو جال ورته نه هندوستان سیک ته اجازه چاري پاکستان ته راشي افغانستان یو افغان دا ولې اجازه نشته چاري پاکستان ته راشي مونږ یو ځل پرز مشرف وکړو د افغانستان خبره کوم ټول سیاسي لیډران وکړو دغه تیلو خلکو نه تاسو د یو کاو چې مال راغی نو قاضي حسین احمد خپل وکي هغه د ملګرو چې جن صاحب واپس چې پوښتنه یو ته وایي چې کېته کې مې افغان شرف تاسو ما ته کوم ته کې ته مې افغان چې کوم افغان وکاسه افغان مې پاکستاني افغان
पाकिस्तान मेरा मुल्क है, कौन मेरी अफगान मौत आपका खैरातमान में देखी। खैरातमान में सिर्फ मैं अफगान नहीं, ये मौलाना खलील रहमान भी खैरातमान में अफगान है, ये काजी हुसैन अहमद भी अफगान है, ये महमूद खान अशरफी भी अफगान है, ये मौलाना सिमुल्लाह भी अफगान है। फर्क सिर्फ मैं मुझ में और काजी हुसैन अहमद में एक है कि वो जब घर खरीदा या जायदाद खरीदते तो खैरातमान में जब इंतकाल करते तो अपने आप को अफगान कहते हैं, स्टेज पे जब खड़ा होता है तो फिर वो सलमान बन जाता। खैरातमान में भी अफगान थी और स्टेज पे खड़े होकर भी मैं अफगान। दुनिया की कम कुछ की पुख्तून नाच दे पुख्तून अफगान दे पूरे तारीख को बिल्कुल जान बातें रखो, हर पुख्तून अफगान दे हर अफगान पुख्तून न दे। आगे के उस बुकम दे और ताजुकम दे और तुर्कमानम दे और हजारम दे पूरा अफगान चले आगा पुख्तून न दे पूर पुख्तून चले मैंने है तुर्कम मूल अफगान अब आगे वफाखर कहो तो कदम गफ्तारी को वतन है उस गजब तक का दे आसो कम खबर नहीं पी ना रे के राजा दादा चदा खुद हमा वतन दे जमानम पाकिस्तान हमा वतन दे और हम अपराधी को वतन देगा नुज़त अपराधी को वतन सिंगस कर पड़ेगा यो हम कोई बन रहे हो यो हम अपराधी को मैं के दिले पर नहीं जल्दी हमारे तक खामोश है तमाशा का वही बस के करने यार बेटा बना जमीन पे वो पेड़ है पत्थर ऊंचा उस संदाता में पैदा करते हैं किसी की खबर है वो तब मैं तास्ताम दारी वास्ती कि दवा का कवे चुप्पे जरा का खबर है निश्चित फ्रेड पुख्तनों पखोरा बांधे मना Giro minang war pertasan de nor mahal tu e poi quando ne vina e ta solo vina ci namun de jon da boci de jon jang tinga ce da zamana mult nu bili shu ma ta ko miras ta fa de doar baba وما بدأش سياسات نقص مش الكلام ده باچا خان بابا جنازه واغشتا جلالاباد ترالی او جلالاباد چې مغه خوف ناغه په قبر وځي هغه زمي چې بابا زنن تاسو سره قسم چې تر کومه پورې دی وجود کې وینا دا تر کومه پورې په دې وجود کې ساده د مستا منځلو ستا مقصد ستا په خود له لازم نن په دې خوشاله یم چې په دې سترګو باندې باندې مخاطر مونږ راغو چې درې پیړۍ جنګ وشو نو شو چې دې سوبي نوم به دا مونږ نوم نشته شناخت جنګ درو پیړو په ویلته تاسو ورته په خپل سوچو کې تاسو په دې کوم څونه زړه خدای خدمتګار راځو چې موږ په دې ارمان ولګي چې زموږ خوري نوم نشته قوم د دغه باباګانو په همت او د هغې په برکت نن دا بې خورې نوم پښتونخوا دی او پښتونخوا نه دی هر څوک چې ورته پښتونخوا وایي زه ډېر خوشحالېږم یاره نواز شریف چې خوله راغونډه کړو دې ورته پښتونخوا وایي قسم دې ډېر دی ټولې خولې مخالف یم درې پیرونو به دا آواز کېده چې زما د بچي د خولې نوړی ده خو پنجابۍ بچې پې مړېږي زما بچې لړکې دا به ستاسو پلارانو او نیکونو ویې که بیا نه وي او څونه خلک په دې کې چې په دې جدوجهد کې قبرونو ته ولاړل شهیدان شو قصهخانې راوالی بازار کلان راوالی بابړه راوالی ټکر راوالی کوټېل راوالی
د دې چې مجاهد لپاره وینه دوی ده په اتلسم تړون کې موږ په دې کامیاب شو چې په 100% وي نو لسکم څنګه چې څنګه خپل مدد چې ده هغه خپل وجو لپاره راوړل چې ما له چې کې په مړی اوس نو په فخر کوم اوس یو خبره راته کوم دو خبرې راته ګونګوسۍ کې روانې یو ګونګوسۍ کې دا روانه ده چې صدارتي نظام دا خبره بالکل واضحه ده صدارتي نظام مونږ کوئی قیمت نه ځکه چې صدارتي نظام ته شي نو بیا خو د پنجاب ووټ یو راستو د باقي درو صوبو ووټ بل راستا 40% به پنجابي 40% د درې صوبې په یو ځای دي بیا خو صفا خبر یاد شي کوئی بس پنجاب پاکستان یا پاکستان پنجاب د غلامان و ګناه او یو خبره دا روانه ده او دغه زیاته خطرناک هم ده ځکه چې د ډېرو زورو تقلونو دي چې په اتلسم تړون کې چې دولت کوم تقسیم شوی او صوبو ته کومې پیسې منلې شوي دي دا غلطې دي راځئ چې کینو او سرنو ته دې جایزه وایي ځکه چې باقي خلکو ته پیسه کمه پاتې او باقي خلک هغه تاسو به اورېدلي ناره چې ما په جلسه کې ورکوله چې یہ جو نامعلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے دا ناره به مو اورېدلې وي حق نامعلوم کا پیسہ کم ہوئی رسی یو خبره درته کوم تسلي ساتئ که په کومه ورځ د چا مې راته دقه شوه چې کوشش وکړي چې د صوبې کوم دولت چې دی دا بیا زما د بچي د خولې نه والي او د بل بچي دې پرې موړ کړي د ټولو ناور بندیار جیلخانې ته یې ولاړ کړه زه په خپله وړی باندې پردی بچی نه پرم زما بچی څنګه لوکې تل دی زما بچی څه انپړ زما بچی څه په سرکور او په خپل پیبل دی تاسو دلته سره وبیځئ په ایمان خپل کور درنه پاتې خپل کلی درنه پاتې خپل خاندانونه درنه پاتې لوی لوی ټبرې دي هغه ټبرې درنه په شا پاتې دي تاسو دلته صرف دې راغلي یې چې خپلو بچو په حیا او په عزت کې یو جوړه پیزار یو جوړه جامې د سکول یو کتاب راغلي ته غیر او کنه یاره حالانکه ستا خپل وطن داسې چې کله خپل وطن وسایل ټول لاندې دي بلو ما درته په کاروکو کې دا به تاسو ته د اشنا ښکاري په کاروکو کې چې کوم د ګیس ذخیره راوتې ده ساینسدانان وایي چې هغه چې د سوي کوم ګیس